څوک چې زما قبر خواته راشي او سلام عرض کی، الله رب کریم یو فرشته پیدا فرمایي چې هغه فرشته د دا سلام ماته را رسوي. سبحان الله. او دا سلام چې دی دا به د دنیا او د آخرت کارو د پاره کافی وګرځي. او قیامت په ورځ باندې با دغ امتی زماتا دغ زما امتی تبا زما شفاعت نصیب کیږي. درې خبره څوک چې ما خوا تراشي یو انعام الله دا په باندې کی چې د درود شریف سلام عرض کی الله یو فرشته پیدا کی. دویم بیا هغه فرشته د دې پاره دعا کوي چې هغه به د دنیا او د آخرت حوایجو د پاره کافی وګرځيږي. او دریم انعام دا دی چې د تبا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت نصیب شي. ما عزتمندو قدرمندو دا د درود شریف برکات دي. درود شریف بشماره برکتونه فضیلتونه دي. محفل برکت ته پارا درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم. زما خوگو اسلامیونو حدیث پاک کی راضی افضل العمل النیت الصادقہ، خنت افضل ترین عمل دے. اے عاشقان رسول ہر کار نہ مخ کے خخ نیتونا کولو خپل عادت جوڑ کے خنت په ذریعے سره با انسان جنت ته دن نکیږي. نو بیان اور مونږه اجتماع کې ناست یو پکار دی چې د یو ښه عمل نه مخکې مونږه ښه ډېر نیتونه وکړو نو دوره به مونږ ته زیات ثواب میلاویږي. زه نیت کوم تاسو ما پسې انشاءالله وایو نو ما ته به هم ثواب میلاویږي، تاسو ته به هم ثواب میلاویږي. علم دین حاصلولو د پاره به پورا بیان اورما، الله رضا د پاره به اورما، بیان کې به په ادب سره کېنما، خپل اصلاح خپل ځان صحیح کولو د پاره به بیان اورما، او سچ واورما هغه به زه نورو ته وررسوما. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. زما خوږو اسلامیانو د حج سپرلی موسم دی او حج ورځ را نږدې دي. خوش نصیبه سعادتمند عاشقان رسول حج سعادت حاصلولو د پاره با مکه مکرمه فضاګانو ته دننه کیږي. طواف کعبه به کوي، صفا مروه سعی به کوي، منا حاضری به کوي، میدان عرفات او مزدلفه قیام به ورته نصیب کیږي. او دا مبارک ساعتونه عاشقان رسول ته به نصیب کیږي. او دا خوشحالیو سره او محبتونو سره او د درود پاک نظرانو سره او په زړه کې عشق و محبت یوه لویه جذبه اخیستلو سره خپل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم دربار زیارت په نصیب کیږي. مون گناہگارانو تا دی اللہ رب کریم دا سعادت نصیب کی. شاعر فرمائی ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل سناؤں. کاٹو ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی میں، یوں ہی گزار دوں میں آیام زندگی کے. پھولوں پہ جان نثاروں کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی در کی کروں غلامی. دیوار و در کو چوموں قدموں پہ سر کو رکھ دوں، روضے کو دیکھ کر میں روتا ہوا برابر. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. عاشق مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دربار باندے پا دے الفاظ سر استغاثہ کبھی فرمائی بلا لو پھر مجھے عشائے بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے عشائے بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دمبر مدینے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں سلورمانہ خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نا وصال ظاہری دنیا نا پردے کولو درے ورځې لا نوې شوې. فرمائی چې په دې کې یو کس نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مزار پر انوار خواته راغی او د مزار خاورې چې دي هغه راخلي او په خپل ځان باندې شیندي. عرض یې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو د الله پاک دا کلام اوریدلی دی. رب کریم فرمائی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اے دے اللہ محبوبہ مونږ دا فرمان اللہ والقرآن کې اوریدلی دی کچیرتا دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړي نو جاؤکا اے حبیب اے محبوب ستا خواته دې راشي فاستغفروا الله اللہ نہ دے بخنا اغواڑی واستغفر لهم الرسول او رسول دے دوی شفاعت فرمائی لوجد اللہ تواب الرحیم دوی با اللہ پیدا کی دیر توبہ قبل ان کا مہربان. دغ عربی دا عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پخپل ځان باندې ظلم کړای دی. یا رسول اللہ ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی ګناهونه مې کړي دي اوس تاسو په بارګاه کې حاضر یم رب ته استغفار کوم قربان په ما باندې نظر کرم وکړي. فرمای وی دا عربی جړا کوي تلای نه دی خپل فریادونه کوي چې په دې کې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم قبر انور نه آواز راځي. څه آواز راغی قد غفر لکا قد غفر لکا ورزا ستا تا بخنا وشوا اللہ دے عرص معاف کرل. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے. معزت مندو قدر مندو قرآن مجید کہ اللہ رب کریم مونږ ته خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم لار او کوسه خیلی دا چې کله تاسو د دنیا گناهونه وکئ قسمه قسم گناهونه ولې نه وکئ انسان د خطا کیږي خو بیا ما حبیب خواته راځئ فرمائی تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. معزت مندو قدر مندو دک کا شانت یو روایت حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پخپل کتاب عیون الحکایات کے نقل کوي فرمائی حضرت محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې یوزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے خواتا یو عربی راغے. عربی عربو خلقو چکم پکلو کی وسیگی اغیتا عربی وائی بانڈو وسیدون کا لری علاقو وسیدون کا اگر آگے او عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اللہ رب کریم پتا باندې یو رښتونه کتاب نازل فرمایلی دی او اخ کتاب کې رب کریم فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم کچیرته اے محبوب د ستا دا امتیان په خپلو ځانو باندې ظلم وکړي ګناه وکړي نو الله فرمایي جاؤکا اے حبیب بیا د ستا خواته راشي بیا دې ستا خواته راشي واستغفر الله ستا خواته چې راشي رب نه دې بخنه وغواړي او فرمایي واستغفر لهم الرسول او بیا رسول دې دوی دپاره شفاعت وکړي فرمایي لوجد الله توابا رحیما دوی به الله پیدا کړي ډېر زیات توبه قبلونکی مهربان. دای اوې ما عزتمندو قدرمندو فرمایي چې دا الفاظ اوې ډېر وخت پورې وجړل په خپلو ګناهونو باندې او بیا دا اشعار ہوئے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فتاب من طیبهن القاء واکم وروح الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم. معنی دادا اے اغا بہتر ذاتا اے اغا مبارک وجود والا پا دے ازمکا کی خخ کڑلے شوے دستا خیستوالو دستا پاکیزگئی میدانونا او کانی
او ګټې معطرې وګرځولې زما ځان دې په تا باندې فدا وي. په دې قبر انور کې چې ته آرام فرمایې چې دا پاک دامن او سخاوت وال او عفو و کرم وال چې د خواته د خزانو اس کمی نشته دی. فرمایي دا اشعار بار بار ویل دا ما ترجمه چې درته وکړه کافي وخت پورې جړل. بیا په دې اشعارو سره په سترګو کې اوښ کې اخیستلو سره حضور له دربار نه روان شولو. فرمایي چې روان شولو دا حضرت محمد بن حرب هلالی رحمت الله علیه فرمای زه وده شوم شپې مې خوب وکتلو. خوب کې زه څه وینم واورئ. فرمای الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ما سر سترګې بندیدان آباده زړه سترګې مې کولاو شوې. الله حبیب ما خواته تشریف راوړلو. محبوب کریم ما ته وفرمایل الحق الرجل فبشره ان الله تعالی قد غفر له بشفاعتی. اے محمد بن حرب هلالی لاړ شه او زما د غلام ته زیری ورکا ورته وایه چې الله زما په شفاعت سره د ستا ټول گناهونه وبخل. सरगुज़िश्त गम कहूँ किससे तेरे होते हुए किसके दर पे जाऊँ तेरा आशना तेरा आशियाना छोड़कर बख्शवाना मुझसे आसी कारवा होगा कैसे किसके दामन में छुपूँ दामन तुम्हारा छोड़कर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सुभान अल्लाह. आशिकान रसूल तासु उगोरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल उम्मत सरा خپلو امتیانو سره خپلو غلامانو سره محبوب سره مینا کوونکو سره څنګه مینا فرمای. ها تاسو لږ سوچ وکئ څومره رحیم کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم دی چې دنیا ته تشریف راوړي. وای رب حبلی امتی یا ربا زما امت ما ته حواله کړي زما امت وبخې چې معراج شریف تزي. وای رب اغفر لی امتی اے زما ربا زما امت ته بخنه وکې. او بیا ما عزتمندو چې کله قبر انور ته کوزیږي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای شونډو مبارک حرکت کولو فرمای چې زه ورنږدې شوم حضور څه فرمای رب اغفر لی امتی یا الله ما امت وبخې یا الله ما امت وبخې. جن کا نہ بہاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہے سینے سے ان کو آقا اپنے لگا رہے ہیں امت کے حال سے ہے آگاہ ہر گھڑی آپ خوابوں میں بھی آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں. امام اہل سنت فرمائی دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے ہر منزل اپنی چاند کی منزل غفر کی ہے. ما عزت مندو قدر مندو فرمائی اعلی حضرت ډیره ښایسته تشبیه بیان کړې ده خو تشبیه داسې بیان کړې چې کمال درجه حد پې کړی دی. هغه څنګه فرمائی غفر عرب خلق سپوږمۍ خپل برجونه دي اسمان کې سپوږمۍ خپل برجونو ته داخليږي نو په دې کې یو ساعت چې دی یو برج چې دی په دې یو ساعت کې سپوږمۍ ته غفر ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ غفر. اخسات ته مبارک سات په عربو خلکو ویلو. غفر مبارک سات په ورته ویلو. فرمایي سپوږمۍ خو داسې یوه سپوږمۍ دی چې په دې باندې یو وخت راځي چې په هغه وخت دې ته غفر ویلی کېږي خو ما محبوب الله داسې ګرځولی دی داسې کمال یې ورکړی داسې شان یې ورکړی. فرمایي د هر یو ساعت چې دی هغه غفر دی الله مبارک ګرځولی دی. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اعلیٰ حضرت فرمائی دی دنیا دا دستور دے چې غلوی اغل پولیس والنا اغل حکومت نه پټیږي خو فرمائی تا خواته چې څنګه غلوی هغه تانه تخت نہیں بلکہ راضی او ستا په جولے کے دتا پناہ ملاویگی. فرمائی چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد ساتے ما عزت مندو قدر مندو کاش 100 کروڑ کاش مونږ ته هم هغه موقع ملاو شي چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم خار هغه کوڅې هغه لارې هغه علاقه هغه کجورې هغه باغونه
خیسته خیسته وطن چې خیسته هوا پکې چلی. ما عزت مندو اے کاش چې مونږ ته هم نصیب شي. میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا. سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زما خوږو اسلامي دا کم آیت کریمه چې مونږ واورېدو الله رب کریم په 15مه سپاره سوره نساء آیت نمبر 64 کې فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. دا آیت چې اے محبوب سو وخت چې دستا امتیان په خپل ځانونو باندې ظلم وکي بیا دې سو کی تا خواته د راشي دلته د الله نه بخنه وغواړي او بیا د ستا سفارشي وګرځوي نو الله با د دوی توبه قبوله کی. الله ډیره توبه قبلونکی مهربان دی. فرمایي په دې کې الله رب کریم مونږ ته د محبوب در راتګ او بیا محبوب په در باندې راتګ طریقه یې ښیلې ده چې تاسو به څنګه راځئ. تاسو به په زړه کې کم مینه محبت وي دا نه چې بس حج ته لاړې او راغې او بس کیسه ختمه. نه ته چې کله راځې محبوب خواته نو بیا ما عزتمندو قدرمندو په شوق سره راځه په محبت سره راځه په داسې جذبې سره راځه په داسې یو شوق سره راځه په داسې یو کیفیت سره راځه چې هغه کیفیت ما عزتمندو ته جوړ کې او کله ته دا تصور وکې چې یاره دا یو وخت چې په دې کوڅو باندې به محبوب کریم ګرځېدلو په دې مدینه منورې باغونو کې به الله حبیب ګرځېدلو په دې کوڅو کې به الله رب کریم د قرآن وحی نازلوله او ځای په ځای به محبوب خواته جبریل راتلو او محبوب سره به خبرې کولې. بیا به ما عزتمندو قدرمندو یقینا تا ته سرور ملاویږي تا ته به ذوق ملاویږي. آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی کس طرح تسکی دوں گا میں دل غمگی کو رہ گیا گر حاضری میں جو قاصر یا نبی. آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کا منظر یا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جذب القلوب کے شیخ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ عبدالحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ویسا وقت مسلمان مدینه منورې زیارت په نیت سره لکور نه را روان شي. شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ غټ عاشق رسول تیر شوی دی محدث برے صغیر پاک و هند ته قرآن و حدیث اولنای حدیث علم شیخ عبدالحق محدث دیلوی راوړی دی. دی فرمایي چې کله یو سړی محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم زیارت په نیت سره له کور نه روان شي چې زم به خپل محبوب دیدار لا محبوب زیارت لا نو فرمایي وی رحمت فرشته د استقبال کې په صفونو کې ودرېږي. رحمت فرشتے د دغ سڑی استقبال کوي. فرمائی لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں. ما عزت مندو اعلیٰ حضرت فرمائی او گورا محبوب خدمت تے پارا اللہ سمرا فرشتے پیدا کړی دي او سمرا داسې دي چې په لکاو حساب سره محبوب لدے دربار نه تاویږي را تاویږي. سنن دارو قطنی کے حدیث شریف تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من زار قبری وجبت له شفاعتی. فرمائی چاچ زما قبر زیارت وکړلو ما خواته راغې د دې پارا زما شفاعت واجب وګرځېږي. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ما عزت مندو قدر مندو مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ دا حدیث شریف او یو بل حدیث شریف چې محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی زما شفاعت زما امتیانو کے خاص اوغو دے پارا دے چې کم خلق کبیرہ گناہ کوي. یو دا من زارا قبری وجبت له شفاعتی چاچ زما قبر زیارت وکړه دے پارا ما شفاعت واجب دے. او یو دا چې فرمائی زما شفاعت چې دے زما امت کبائر گناہ کونکو دے پارا دے. خوگو خوگو اسلامیانو دے تطبیق ورکے. دے فرمائی دا څنګه فرمائی دا داسې چې کچیر ته یو کس په خپل علاقه کې اوسي او دے گناهګار وي
او د ایمان بچ شي په آخر وخت کې ذلقدن په وخت اخیره خاتمه په ایمان وشي نو فرمایي په ورځ د محشر به محبوب کریم د شفاعت کوي. محبوب کریم شفاعت پا دتا نصیب کیږي او فرمای داس شفاعت چې نیکان چې د خپلو نیکیو په وجه سره رب کریم په دوی باندې مهربان شي او دوی سفارش وکي الله رب کریم بغیر د سفارش دوی جنت ته دننه کی. فرمای چې کله نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د ګناهګارانو شفاعت کوي فرمای دا نیکان به هم دا رش کوي وای بچ اے کاش کې دې سي مونږ ګناهګار و نبی علیہ السلام مونږ شفاعت کړو مونږ ته شفاعت ملو شو. 10 شفاعت په نبی علیہ السلام کوي 10 شفاعت په د خپل امتیانو کوي. دوی به وایي چې مونږ هم په دنیا کې ګناهګار وې او مونږ ته دا ملاو شو. خو یاد وساتئ په دې کې یوې خطره ګانټۍ ده. خطره څه شی دی؟ خطرې ګانټۍ څه شی دی؟ چې د اخیره خاتمه په ایمان باندې شوي وي. ګورې ګناهونو په وجه سره اکثر انسان ایمان اخیستلی کېږي. لکه علما فرمایي چې اذان په وخت باندې خبرې کولو سره سړی ایمان اخیر وخت کې اخیستلی کېږي. اذان چې کېږي خبرې کولو په وخت او یو چې اودس کوي سړی اوداسه په وخت باندې کم سړی چې خبرې کوي نو په اخیر وخت کې د اخیره خاتمه چې دی دا کوي امکان ده چې دا به په ایمان ونه شي. نو کوشش کوئ دا 2 شیزونه چې دي اذان چې کېږي اذان جواب ورکوئ او چې اودس کوئ اوداسه په وخت باندې دنیاوي خبرې مه کوئ ذکر و اذکار کوئ. دویم فرمای من زار قبری وجبت له شفاعتی څوک چې زما مزار خواته راغی زما زیارت یې وکړو دته به زما شفاعت نصیب شي. فرمای دلته 2 خبرې دي. یو خود نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت دا به ملاویږي د سړي ته چې څوک محبوب خواته راغی د تبه محبوب کریم شفاعت نصیب کیږي. او فرمایي بل خوشخبری په دې کې څه دی؟ فرمایي چې محبوب فرمایي ما د دې پاره شفاعت کول په ما باندې لازم دی. فرمایي دینه مشهور خبر داده دینه یو خوشخبری خبر داده چې الله به د سړي څومره ګناهګار ولې نه وي رب کریم به د اخیره خاتمه په ایمان باندې فرمایي. نو الله رب کریم دے مونږ ته هم محبوب کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اغا وطن وخائی محشر میں حساب میں دے ہی نہیں سکوں گا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا. فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھولانا. فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ما عزت مندو قدر مندو تاسو اوریدو چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې دغ سړی د پاره زما شفاعت لازم شلو. اوس راځي تاسو واورئ زمونږ بزرگان دین زمونږ نیکانو هغوی سیرت څنګه و هغوی محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم په عشق و محبت کې څنګه د عشق و محبت جامونه څکلي و. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت فرمائی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل من جاءنی زائرا سوک چې زما زیارت ته پاره حاضر شو لا تعمله حاجتا الا زیارتی او د التزر اخیستلو د پاره نه وی راغلی لکه زمون خلکو کې دا خبر مشهور چې یاره الته سعودي کې بیا زر ارزان وي مخکې به خلکو اخیستل. نو ګورې دا هم چې څوک حج ته لاړ شي په نیت کې بګاړ راځي نه. محبوب فرمای حج ته راغی خو بل څه حاجت نشته الا زارنی مگر ما زیارت ته را روان دی بل څه مطلب نشته دی. فرمای کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه او کما قال علیہ السلام. فرمائی په ما باندې حق ته په ما باندې حق ته نبی علیہ السلام فرمائی په ما باندې حق ته چې په ورځ د محشر به زه د امتی شفاعت کوم. الله دې وکړي چې مونږ ته د حج موقع ملاو شي الله دې وکړي چې مونږ ته د عمرې سعادت ملاو شي. ګوره دا ډېره غټ سعادت دی غټ سعادت دی. نن خلک لګیا دي کاروبارونه چمکاو کوي نن خلک لګیا دي خپل کورونه جوړوي نن خلک لګیا دي مقصد دا ده د دنیا آبادکاری کې خو دنیا آبادکاری پته نه لګي. ما عزت مندو خو بس دا یو آبادکاری ده چې څوک صرف او صرف محبوب زیارت ته پاره خالص لاړ شي
چې یا رب بل مې څه مقصد نشته دی، زه صرف او صرف چې راغلی یم محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم زیارت دپاره راغلی یم. په یو روایت کې راځي کانا فی جواری یوم القیامه، فرمایي دا سړی به په ورځ د محشر جوار رحمت کې وي. دا سړی به په رحمت کې زما ګاونډي وي، ما سره به په ورځ د محشر ولاړ وي. څوک چې څه وکړي چې صرف او صرف ما زیارت دپاره ما خواته راشي. ما عزتمندو قدرمندو بخاری شریف کې دی حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی ان الایمان لیازر الی المدینة کما تازر الحیة الی حجرها. فرمائی یو وقت په داسې راشي، ما طرف توجه کوئ، یو وقت په داسې راشي چې دا ایمان چې دی دا به داسې له کل دنیا نه راغونډ شي. بخاری شریف حدیث ته الله محبوب فرمایي یو وخت به راشي چې د کل دنیا نه به ایمان داسې له خلکو نه راغونډ شي لکه څنګه چې دا مار خپل غار ته خپل زګي ته ځان راغونډ کی او ځان وردن نه کی. دقسې به دا کل ایمان له جهان نه راغونډ شي او مدینې منورې ته به رادن نه شي. دلته علماو دومره ښایسته تحقیق پې کړی دی په دې حدیث باندې چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مار سره ایمان ته تشبیه ولې ورکړله چې خلکو ایمان به داسې راغونډ شي لکه مار چې خپل غار ته راغونډ شي. په دې کې ډیره ښایسته تشبیه دی. فرمایي تاسو وګورئ کله چې یو مار بار ته ګرځي را ګرځي، ده ته خوراک میلاویږي یا نه میلاویږي، ده باندې بل شیز حمله کوي یا نه کوي، خو د لمر ګرمي دی خامخا وهي. چې لمر ګرمي یې وهي نو دې ګرمۍ په وجې سره دی تنګ شي او دی خپل غار ته رادن نه شي. چې غار ته رادن نه شي بیا ده ته دې غار کې دی خوراک هم میلاویږي، دی شګې خوري او دننه دی ساه علي په دې شګو کې دننه، او دی څه کوي په کال کې یو پستوکی بدلوي. کال کې دی پستوکی بدلوي او دا پستوکی دی چیرته بدلوي چې کله دی غار ته دننه شي. پورې غټ تحقیق علماو کړی دی. نو چې کله دی غار ته دننه شي او بیا په دې غار کې دی میاشتې بادا یا دوو بادا چې څومره دی وخت تېروي او راوځي نو د هغه پستوکی بدل کړی وي او دی په نوې سرمنې سره بار ته راوځي. فرمایي نبی علیه السلام ولې تشبیه ورکړله په مار سره؟ فرمایي دا یې ځکه ورکړله چې ای ما امتي یا به ته د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی یا به ته د پنجاب اوسېدونکی د دنیا کم ګوټ چې اوسېدونکی ګناهونه دې وکړل، لمر ووهلې ګناهونه دې وکړل، عمل نامه دې سخا شوه، بدن دې سخا شو، نو چې څنګه مار غار ته راشي فرمایي داسې راشه ما مدینې منورې ته، چې څنګه مار غار ته رادن نه شي او دلته هر څه میلاویږي، فرمایي ما مدینې ته راشه دلته به هر څه درته میلاویږي. فرمایي چې څنګه مار هغه سرمن چې د لمر وهلی وي او دی بیا پستوکی بدلوي، دی جامې بدلوي، فرمایي ای زما امتي ما خواته راشه څومره ګناهګار چې ته ولې نه، خو چې ما خواته راشې چې څنګه مار له غار نه وځي او د ده سرمن بدله شوې وي نوې جامې اغوستي، فرمایي چې ما خواته راشې عمره وکې یا حج وکې او بیا له ما نه ځې نو د مار په شان تا به هم پاکې جامې اغوستې وي، ګناه نه به صفا. ځکه محبوب دا ښایسته تشبیه بیان کړې ده. او ما عزتمندو قدرمندو الله اکبر زمونږ بزرگان دین رحمه الله المبین چې په حدیثو کې په قرآن کې کمې خبرې چې ورته شوې هغه څنګه دوی داسې عمل په باندې کړو. زمونږ عظیم عاشق رسول حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب دامت برکاتهم العالیہ مدینه منورې سره داسې محبت و د دغه محدث پاکستان په لقب سره مشهور دی. په فیصل آباد کې مزار دی چې د په مجلس کې به اکثر د مدینې ذکر کېدو، څنګه چې فی زمانه امیر اهل سنت په ذکر کې په مجلس کې چې ګوره بس د مدینې ذکر به وي، چې ګوره مدینې ذکر به وي. نو فرمایي سردار احمد صاحب په مجلس کې به د مدینې منورې ذکر کېدو. فرمایي یو ځل یو کس راغی او د ده دا عادت و چې څوک به هم له عمرې یا له حج نه راغی
نو دنه به مدینه منورې احوالو تپوس کولو. ها څه حالات و، هلته څه کېدل، باران و نه و، څنګه فلاني ځای کې څه وشول، فلاني ځای کې څه وشول، فلاني زیارت ته تللی نه یې تللی، څه دې وکړو، ده به دا معلومات اخیستل. فرمایي یوه ورځ یو کس راغی او ده ته مدینې منورې نه کجورې راوړې، خرما کجورې راوړې. محدث پاکستان سردار احمد صاحب دامت برکات مولالیه ټولې کجورې الکانو کې تقسیم کړې مدرسه کې. خو یوه کجور یې واخیستله، یوه کجور، او هغه دلته کېښودله او داسې یې وکړل. یوه کجور یې واخیستله او دلته یې کېښو، عجوه کجور. چا تپوس ته وکړو چې حضور دا ولې؟ وی د مدینې منورې کجوره چې دلته انسان ایښودي د ایمان تازه کیږي. زه په دې کجورې سره خپل ایمان تازه کوم. او داسې محبت و، داسې محبت و چې یوه ورځ دی لاړلو حج یا عمرې سعادت ورته میلاو شو چې کله محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم علاقې ته راغی، وطن ته راغی، نو قربان حدیث شریف ته فرمایې چې څوک هم په جنت البقیع کې ښخ شي، په مدینه کې چاته مرګ راشي، نو د هغه سړي ایمان زه ګارنټي علمه. هغه سړی به ایماندار وي، بې ایمانه به له دنیا نه نه وځي چې څوک په مدینه منوره کې مړ شي. او چې کوم سړی په جنت البقیع کې ښخ شي، په دغه انسان باندې به د قبر عذاب نه وي. جنت البقیع کې څوک ښخ شي، په ده باندې به د قبر عذاب نه وي. خو زه قربان پریشان یم، پریشان په دې یم چې ما ته به دلته مرګ میلاو شي که به نه شي میلاو. خو سردار احمد صاحب خپل نوکان کټ کړل او خپل سنت وال ویښته یې کټ کړل، هغه یې واخیستل، په مدینه منوره کې ښخ کړو. وایي قربان دا خو د نصیب خبره چې ما ته به دلته مرګ میلاو شي که نه، خو زه دا خواهش لرم چې زما د بدن دا جز چې دی دا دلته په مدینه منوره کې پاته شي. داسې عشق و محبت و زمونږ بزرګان دینو مدینې منورې سره. مدینې منورې په ذکر باندې به دوی ایمان نور تازه کېدلو. او ما عزتمندو قدرمندو دا مینه محبت، دا عشق و مستی، دا خو مونږ ته ما عزتمندو قدرمندو مونږ ته سلف صالحینو خیلی ده. امام عبدالرحمن جامی صاحب، امام عبدالرحمن جامی په 4مه درجه په 5مه درجه کې د نحو یو فن د هغې یو کتاب دی جامی، مونږ په 2 کاله کې وایو. یو کال کې موربات خلق وایي، په دویم کې منصوبات وایي. او دا یو داسې عاشق رسول او دومره غټ نحوي و چې یوه ورځ زوی ورته راغی، وایي بابا نن خو ما ته استاد وی چې تا پلار هم ځان ته شاعر وایي او نحوي وایي، ودې لیکي که نه چېرته په نحوي د یو کتاب ولیکي. نو امام عبدالرحمن جامی صاحب یو داسې کتاب ولیکلو په 1 غنټه کې چې په هغه کتاب باندې علما نه پیدل. وایي دا کتاب خو ډېر مشکل دی، لږ سهل کا. بلې ولیکلو په بل باندې هم نه پیدل، بل باندې هم څوک نه پیدل. بیا یې دریم ځله دا جامی کتاب ولیکلو، جامی چې په 2 کاله کې پړاو کېږي او د په 4 غنټو کې لیکلی دی. په 4 غنټو کې کتاب لیکلی دی، 2 کالونو کې پړاو کېږي. اوس په 5مه، په 4مه، په 6مه درجه کې. او دا داسې کتاب دی چې چا نحو اولنی کتابونه صحیح نه ویلي، دا د عالم ولې نه په دغه کتاب نه پوهېږي. داسې کتاب یې ولیکلو. د یو څو اشعار ولیکل چې سوی من گذر آری منم مسکین ناداری، فدای نقش نارینت کنم جا یا رسول اللہ. چې سوی من گذر آری، فرمایا یا رسول اللہ که ته صرف ما ته یو نظر وګورې که نه، ما طرف ته یو نظر وکې، قربان د ستاسو په دې خپو مبارکو کې چې کوم نالین شریف دي، زه به دا خپل ځان د ستاسو په نالین باندې قربان کما. چو بازو یہ شفاعت را کشائی بر گنہگارا، مکن محروم جامی را درا آن یا رسول اللہ. فرمائی اے اللہ رسول په ورځ د محشر چې کله ګناهګارانو په سرونو باندې د شفاعت لاس راکاږي، فرمائی دا عبدالرحمن جامی دی چې هیر کړی نه دغه مسکین باندې هم د شفاعت لاس خامخا راکاږي. دا عشق و محبت یو کلام یې ولیکلو. روان شو د حج په نیت باندې. ما عزتمندو قدرمندو د هغې زمانې بادشاه ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې تشریف راوړي او ورته وایي دغسې یو کس را روان دی، ګورې چې تر نه راتېر نه شي مدینې ته واپس یې کړه.
ما عزتمندو واپس کړو په بل کال باندې بیا د څه په پټه باندې څه هولیه مولیه یې بدله کړه بیا د مدینې گورنر ته نبی علیه السلام په خوب کې ورغی وی بیا هغه کس را روان دی داسې داسې هولیه یې بدله کړې ده ګورې مدینې ته چې راپرې نږدې واپس یې کا دویم ځل بیا واپس کړلو ما عزتمندو دریم ځل بیا بوسو بوج ته ځان دننه کړو چاړو پته نه ورته ولګي الله محبوب بیا هغه مدینې گورنر ته په خوب ورغی وی دې ځلې بوسو بوج ته ځان دننه کړی دی راویې باسه واپس یې کا هغه وایي قربان دا ولې بار بار دا سړی راځي او تاسو یې واپس کوئ بار بار دا سړی راځي او تاسو یې واپس کوئ ولې محبوب کریم ورته فرمایي د یو نعت یا کلام لیکلی دی یو داسې نعت لیکلی دی چې د دا نیت کړی چې زه به دا خپل حبیب خواته وایم او چې کله دی راشي او دا ووایي نو ما باندې لازم دی چې زه به روضې رسول نه لاس ورباسم او د سره به مصافحه کوم نو چې زه لاس ورباسم خلک به په فتنه کې پرېوځي دې له جهته زه دی ځان ته نه پرېږدم دومره محبت دومره مدینه منوره جانان سره محبت هغه علاقې سره محبت شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه فرمایي چې مال سترګو نه د حدیث تیر شو چې الله د مدینه په خاوره کې هم شفای خودی ده فرمایي لس ورځو راسه مې اشوب چشم سترګو مې اوخ کې کولې کتاب مې نه شو کتلای مطالعه مې نه شو کوله درس مې نه شو کوله بس نیت مې وکړو د عمرې روان شوم چې څنګه محبوب په دې وطن باندې ښکته کېدم فورا مې خاورې راواخیستې په سترګو مې ومږلې فرمایي بس هغه مګل و چې رب کریم زما آشوب چشم مرض ختم و فرمایلو مونږ ته خو سلف صالحینو دا محبت را کړی دی مونږ ته خو دا عشق جامونه رسکلی دي ما عزتمندو قدرمندو بیا تاسو ښه خبرې چې محبوب دنیا نه پرده و فرمایله انسانانو محبت خو پرېږده زناورو کم محبت و نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اوخچوه هغه هم څو ورځو بعد مړه شوه او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کم درازګوش باندې یافور باندې چې سواری کوله هغه یافور هم درې ورځې بیبي عایشې مبارکې په کور کې ولاړو او له سترګو نه اوښکې تویېدې سترګو نه اوښکې تویېدې او نه څه خوري او نه څه څکي بس درې ورځو بعد یې مدینې منورې کوي ته بس چلانګ لګاو کړو ټوپ یې ووهلو او ځان یې مړ کړو داسې محبت خدا اعلی چې چا ما عزتمندو قدرمندو دې طرف ته توجه وکړه دې طرف ته توجه وکړه بس د هغه انسان دنیا هم ښایسته دی هغه انسان آخرت هم ښایسته دی خو افسوس دا دی چې موږ په غفلت کې پراته یو موږ ته د اولاد محبت ښکاریږي موږ ته د کور والو محبت ښکاریږي موږ ته د ګاډي محبت ښکاریږي موږ ته د بنگلې محبت ښکاریږي موږ ته د کاروبار محبت ښکاریږي خو تراشه د محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم محبت خو لږ صحابه کرامو نه تپوس وکړه لږ سلف صالحین نه تپوس وکړه کله چې مدینه منوره کې اعلان وشو چې الله حبیب دنیا نه پرده فرمایله حضرت بلال فرمائی امیر اہل سنت په زاړه فیضان سنت کې دا واقعه نقل کړی دا حضرت بلال فرمائی په ما باندې قیامت شو لکه غر چې څوک تر باندې گزار کی فرمائی والله د مدینه منورې په کوڅه کوڅه کې وګرځېدم خو حبیب ما ته نه میلاوېدو اخر تنگ شوم مدینه مې پرېښوه داسې محبت پرې مې خو نه شم برداشت کولی فرمائی یو کال ثابت تیر شو یو کال بعد محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ما ته په خوب کې تشریف راوړلو ما ته فرمائی بلال مونږ د په مدینه کې پرېښو خپله شام کې آباد شوې اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بس دا خبر کولو چې بس زما اغا جذبات زما اغا احساسات زما اغا محبت دوباره راپورته شو په شپې کې مې ځان له اوښه تیاره کړه او بس را روان شوم له شام نه شپې ته ګورم نه ځنګلو ته ګورم نه دې ته ګورم چې ما سره زاد را نشته بس له شام نه مدینې منورې ته روان یم ما عزتمندو حضرت بلال رضی الله تعالی چې مدینې ته راغی یو کال شوی یو کال بعد عاشق رسول راځي خپل محبوب وطن ته خپل محبوب ښار ته ما عزتمندو کم کیفیت پو حضرت بلال با کم کیفیت او په کم محبت سره به منډې راوهلې کمې اوښ کې به په سترګو کې وي الله اکبر ما عزتمندو چې څنګه بلال مدینې منورې ته رادننه شو بس د مدینې په خلکو په خلو باندې نارې شوې عاشق رسول راغی غلام رسول راغی محبوب کریم ریختونه غلام حضرت بلال مدینې ته تشریف راوړلو فرمایي دومره پورې چې مدینې منورې ماشومانو میندو ته ور منډه کړه
او میندو غیږو کې وجړل وی چې بلال خو راغی خو محمد رسول الله به کله راځي. الله اکبر. ولې چې دا خو لازم ملزوم دي دومره مینا محبت. ما عزتمندو چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمای په مسجد نبوي کې مې ولټولو محبوب راته ملاو نشو، په حجرو کې مې ولټولو راته ملاو نشو، لاړم جنت البقیع کې الته راته ملاو نشو، مدینه منورې ځنګل ته ووتم الته راته ملاو نشو. چا راته وی چې بلال څه غواړې؟ ما ورته وی چې خپل حبیب پسې ګرځما، خپل محبوب پسې ګرځما، له شام نه ورپسې راغلی. وی بلال ته خبر نه محبوب خو له دنیا نه پرده فرمایلی ده. به راوستم مزار خواته ودرولم چې وې درولم فرمای داسې جړه مې وکړله چې مزار ټولې خاورې مې لمدې کړلې. او فرمای په دې کې صحابه کرام راغونډ شو، وای بلال موز ټیم دی، راشه نن یو کال نه بعد د مدینې په فضا کې، د مدینې منورو په کوڅو کې، د مدینې منورې په دې وطن په علاقه کې خپل آواز سره بیا یو ښایستګي پیدا که. بلال یو کال وشو ستا آواز مو نه دی اورېدلی. هغه آواز چې الله فرمایي چې بلال آذان نوي کړی زه به تر هغه وخت پورې سهار نه کړم. هغه آواز، هغه کیفیت، هغه رقت، هغه د مدینې منورې محبت. ما عزتمندو حضرت بلال فرمای ما بچ آذان کولو محبوب په منبر باندې تشریف فرماو. اوس خلکو زما په زړه کې هغه طاقت نشته چې زه آذان وکړم. ګوره شریعت هم هغه دی، دین هم هغه دی، آذان هم هغه دی، خو ای محبوب هر څه ستا دپاره دي. آذانونه ستا پاره دي، منځونه ستا پاره دي. په آذان کې که خوند دی ستا ذکر دی پکې خصوصا. ای محبوبه مونږ خو مونځ ته شوق سره ورځو نو خاص د ستا ذکر دی پکې، رب ذکر خو دی خو ای محبوبه خاص د ستا ذکر دی پکې. نو ما عزتمندو قدرمندو فرمای په دې کې مدینه منورې خلکو حسنین کریمین راوستو. امام حسن مجتبی، امام حسین مرتضی، یو د 9 کالو دی بل د 8 کالو دی. وای ای بلال پاسه شابه هغه آذانو که چې زمونږ نیکه په زمانه کې به دې کولو. محبوب به چې تشریف فرماو تا به آذان کولو. بلال یو طرف ته کېنولې بل طرف ته کېنو. وای ای ساداتو، ای سیدانو، ای د حضور چمن ګلونو، زه ستاسو خبر چېرته اچولی شمه؟ ما هغه طاقت نشته خو زه به خپل کوشش کوم. ما عزتمندو کتابونه لیکي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله ودرېدو او له خولې مبارکې نه دا الفاظ راوتل الله اکبر الله اکبر. فرمایي د مدینې منورې په ځنګلونو کې چې کوم مرغان و مرغان هم ورسره راپورته شول. داسې یو آذان او داسې خوله نه وه چې هغې په خولې باندې د بلال ذکر نه و، داسې سترګې نه وې چې هغو سترګو نه د بلال محبت له وجې نه او د الله او د الله رسول د محبت له وجه نه سترګو نه اوښکې توی نه شولې. فرمایي چې کله اشهد ان لا اله الا الله وی ټولو خلکو ورسره وجړل. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ یو ځل اشهد ان محمد رسول الله وې، خو چې دویم ځلې وې منبر رسول ته وکتل، محبوب ناستی زگی ته وکتل، مسند ته وکتل، محبوب علیه السلام متکا زگی ته وکتل. فرمای حبیب پیدا نکړو نو حضرت بلال په اذان منځ کې را پرېوتلو بېهوش شو. چې په هوش باندې راغی بیا سترګو کې اوښکې دي، وایي زه نشم برداشت کولی او بیا واپس شام ته سفر وکړلو. ما عزتمندو چې کله د مرګ وخت راغی سپینې جامې یې واغوستلې، غسل یې وکړلو، اودس یې وکړلو، خوشبو یې ولګوله، په سر باندې ښایسته پګړۍ سجاو کړله. اوس د ذوالقدن کیفیات شروع دي، کور والې کټ خواته ناست دي، هغه جاړي او حضرت بلال ذکر کوي او خاندي لګیا دی. کور وال ورته وایي ای بلال ته روان یې له دنیا نه، زه به کونډه شم، ما به څوک ستا بغیره د ساتونکي وي، څوک به ما خیال ساتونکی وي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ څه جواب ورکوي؟ ورته وایي ای ما بیبي تا ته پته شته څومره کاله ما دا جدایي برداشت کړه، دې جدایي زما زړه کباب کړلو، دې جدایي ما له دنیا نه او د دنیا له دې کې څونه زړه تور کړی دی. ای بیبي تا ته پته شته اوس په نږدې وخت کې زه په خپل قبر کې محبوب دیدار کوم، محبوب دیدار سره به خپل سترګې خوږوم، ما ته ټوله خوشحالي ده دا دی چې زه به خپل محبوب دیدار ته ورشم. نو ما عزتمندو قدرمندو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نن نظر کاله د مخ کې ولې نوي خښ شوی خو چې ته قبر ولټوي د قبر کې به دی سلامت پروتي، خوشبوی به ترې راځي. ولې به ترې راځي؟ ځکه چې د چا سره مینه کړې وي. یاد وساتئ
महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना मोहब्बत पसीना के कूट कूट कर अचवल पकार दी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई खपल औलाद तद्रीश जुना उखाए, खपल औलाद तयौ द कुरान मोहब्बत उखाए, कुरान लगन वर्ता उखाए च कुरान बांधे जान वर कवि, कुरान यो यो हर्फ न जान कुर्बानवी। फरमाई द्वैम खपल औलाद ता जमा मोहब्बत उखाए, मा खपल औलाद ता उखाए च तासो औलाद मा उपे जनी नन उगोरा स्वर लसवा औ द्वा बांधे तलवेख काला तेर शो दा 1443 सिनी हिजरी रवाना दा खुच संगे सहाबा कराम पजड़ों के आगा जज्बा आगा मोहब्बत वो अल्हम्दुलिल्लाह दा 15 सदी मुसलमान हम आगा मिना मोहब्बत लरी दा जमंग पजड़ों के दा हुजूर मिना मोहब्बत सोक बासला नशी हो याद साथे एगे स असबाब दी द दे मिने ज्यादावलो स असबाब दी आगा दा सड़ा बे महबूब खार तलाशी महबूब खार के कीनी या दे पारा सड़ा नाथवानी औरी महबूब जिक्र औरी जिक्र सरमा इज्जतमंदो दे हबीब जिक्र सरा नबी अलैहिस्सलातु सलाम दुरूद वयलो सरा मोहब्बत ज्यातेगी दस खाम खान ज्यातेगी या दच दस अगन दे दवाई दरावाय खले और ब्यागा बीमारी पे बांधे कम शी या बीमारी पे बांधे ज्यादा शी ना दा इलाज छदे दे तबीबान ख्वाता मिलावेगी दे तबीबान तब तबीबान सोकती च सोक द मदीने जिक्र कवि सोक च महबूब जिक्र कवि बस दे महबूब पर जिक्र बांधे केनी पासी सफरमाए शायर उठते बैठते हैं मदद के वास्ते उठते बैठते हैं मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या बस चसमली नो पखुल बांधे या रसूल अल्लाह भी चरा पासी पखुल बांधे या रसूल अल्लाह चरावानी पखुल बांधे या रसूल केनी पखुल बांधे या रसूल अल्लाह वले च मोहब्बत ते मोहब्बत थे और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी ज़माना शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना मोहब्बत खालको ता उम्मत तप जामुनो सरावर कवि खोया काश च सोक राशि और सोक दामिन मोहब्बत जाम उसकी अमीर अहले सुन्नत तावीज़ुनो के हम ख़त मदीना लिखली तासु बनायो खबर अमीर अहले सुन्नत च सुमरा तावीज़ात थी पर तावीज़ुनो के हम ख़त मदीना या जन्नतुल या बकी शरीफ लिखली हुई दा शायद दा मोहब्बत थे अमीर अहले सुन्नत फरमाई कसोक जमा सीना उसिरी और जमा दा जड़ राउबासी जमा पजड़ो जड़ो उगोरी जमा पजड़ो बांधे हम अल्लाह मदीना लिखले दा दुमरा मोहब्बत अमीर अहले सुन्नत योजल हज तलाड़ है नो अमीर अहले सुन्नत पखपला दा बयान कवलो च अलता प मदीना मुनव्वरा के कम गटर भी और प गटरो बांधे हम मदीना लिखली हो एक ज़माने खबर दे नो अमीर अहले सुन्नत योजल आगा मदीना च प गटर बांधे लिखली आगा त वरखत शौख को लवलो नो छा वर्तवे च दा से क्या दा खो गटर से कम सर दे आगा दे तो दा को लवे वही सदे तना गोरम जदख ता गोरम च प दे प द बांधे दा अल्फाज से लिखली दा अल्फाज पे बांधे लिखली दी मदीना और मदीने सरमा मोहब्बत थे मदीने सरमा अमीना दे मदीने सरा तरो ताज़ा के गमा मदीने सरा जमा मोहब्बत ते दे प वजह सरा जमा ईमान हम अल्हम्दुलिल्लाह सेवा दे नुमा इज़्ज़तमंदो कदरमंदो तड़प पैदा कवलो दे पारा पकार दे च सड़ा यो दर्द वाल नातुना औरी दर्द वाल नातुना औरी च पेगे के द मदीने मुनव्वरे जिक्र वी द मदीने यो जिक्र वी पके औ मा इज़्ज़तमंदो देन अलावा दासी प महफिल के केनी च आगा के दक से जिक्र वी लका संगे च उस मुंगा वावरदो औ दा मुंग बांधे लाजिम दी च खपल औलाद ते खायो खपल औलाद ते खायो महबूब फरमाई द्रेम जमा द अहले बैत तो मिन खपल औलाद ते खाए नो अहले बैत मिना हम जरूरी दे चाप सिनो के दा अहले बैत मिना नहीं दा असे लगे दी गोरे कुरान हुक्म दे कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दतन फिल कुरबा ए महबूब दे खल को तो फरमाए जैसे कुरान ता सुना उजरत न वाणम ज सिर्फ देस्ता सुना खपल अहले बैत मोहब्बत वाण जमा अहले बैत सरा सैदान सरा बता सु मोहब्बत कवे औ लजड़ न बया और सरा कवे बिया बता सु कामयाबी नो अल्हम्दुलिल्लाह फी जमाना दा टोले खबरें और इश्क मोहब्बत खबरें दावत इस्लामी पदे खुशबूदार माहौल की मिलावेगी मूंग ता पकार दे च पखपल हम दे खुशबूदार मदनी माहौल सरा मुंसलिक ओसू और खपल औलाद हम दे सरा सातू दा बा अल की च मूंग आफ्तावार इज्तिमा ता पाबंदी सरा राजू पाबंदी सरा राजू बे खपल बची सरा राजे कोर के ब्या तपोस्ते कवच हाँ दारा तो इज्तिमा के नन सब बयान शो इज्तिमा के नन सब बयान शो अल्लाह रब्बे करीम ने मुंग ता अमल तौफीक नसीब की आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु